أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله او یقینا اغستو الله پاک میثاقا پوخ لوز بني اسرائيل د بني اسرائيلنا وبعثنا او لګلیو مونږه منهم د دوینا 12 دولس نقيبا مشران وبعثنا او مقرر کړیو مونږه منهم د دوینا 12 دولس نقيبا مشران وقال الله او فرمایلی والله پاک دویتا انی معکم یقینا زستاسو سلیما لئن اقمتم الصلاة کچردا پابندی کول تاسو د مانځو واتیتم الزکات او ورکول تاسو زکات وآمنتم او ایمان امراولو برسولی پر رسولانو زما وعزرتموهم او امداد کول تاسو د پیغمبرانو واقرضتم الله او قرض ورکول تاسو الله پاک تا قرضا حسنا قرض خيستنا مراد په اخلاص سره د الله په لار کې مال لګول لو کفرن عنکم خامخالری بکم ستاسو نا سیئاتکم گناهون ستاسو تکلیفون ستاسو ولا ادخلنکم او خامخا داخل بکم تاسو جنات اندس باغونو تا تجری چی بهیگی من تحتها لاند داغینا الانهار ولی فمن کفر پس چاچ کفر کو بعد ذالکا پس د دې لوزنا منکم استاسنا فقد ظل نو یقینا خطا شو سواء السبیل دلاری برابرنا فبما نقضهم پس سبب د ما تولد دوی میثاقهم خپل لوزلرا لعناهم لعنت کړم په دوی باندې وجعلنا قلوبهم او اگرزول منگا زلنا دوی قاسیتا سخت یحرفون بدلی دوی الکلمہ کلمی دا اللہ عن مواضعه دخپلو زینونا یعنی دا اللہ دا کتاب غلط مطلبون بیانی ونسو او هیر کردی حظا لویا برخا مما دا اغسنا ذکرو چی نسیت کریشویو دی تبیهی پاغی سرا ولا تزالو او همیشه با تطلعو خبریگی تو صلی اللہ علیہ وسلم علا خائنت پخیانت بانی منهم ددید طرفنا الا قليلا منهم مگر لگ دوینا فاعف عنهم معفی کو دیتا وصفح او مخ علو دینا ان الله یقینا الله پاک يحب المحسنين من کید احسان کون کو سرا د خستا عمل کون کو سرا ومن الذين او بعض داغ کسانونا قالوا چوای اغنی اننا نصارى یقینا مونږ نصارا یو اخذنا اغست ومونږ میثاقهم اخواد داغینا فنسو نو هیرکلا اغی حظا لو یبرخا مما داغسنا ذکرو چی نسیت کلیشویو اغیتا بی پاغی سرا فاغرینا نراپور تکڑمونگا بینهم جدی اہل کتاب پمیس کے العداوت دشمنی والبغضاء او کنا الى یوم القیامت تر روز دا قیامت پوری وسوفا او زردا ینبئهم چه خبر بور کی دیتا اللہ پاک بما داغسا کانو یسمعون چی دی کئی یا اہل الكتاب اے کتاب والو قد جاءکم یقینا راغلی تاسو تا رسولنا رسول زمونگا یبین لکم بیانی تاسو تا کثیرا دیر مسائل مما دا اغنا کنتم تخفونا چی تاسو پٹوئی من الكتاب دا کتاب دا اللانا ویعفو او درگزر کئی ان کثیر دیر مسائلنا ويعفو او مخ علی ان کثیر دیر مسائلنا قد جاءکم یقینا راغلی تاسو تا من الله دا الله دا طرفنا نور رنا و کتاب مبین او کتاب واضحا یهدی خی به پدی کتاب سرا الله پاک من اغچاتا اتبع چی تابع دی رضوانه در رضامندیا دا الله سور تخی سبل السلام لاری د سلامتیا ويخرجهم او روباسی الله پاک داخلك من الظلمات د تیرونا الى النور رناتا باذنه پخپل حکم سرا ويهديهم او رسی الله پاک داخلك الى صراط المستقيم لاری برابرتا لقد كفر الذين يقينا كفر کرے اغه خلقو قالوا چ اغه دی وی ان الله يقينا الله پاک هو المسيح ابن مریم اغه خو مسیح زوی د مریم دی
قالو چوای ان الله یقینا الله پاک هو دغه الله پاک المسيح ابن مریم مسیح زوی د مریم دی. قل تورته وایا صلی الله علیه وسلم فمن یملکو پسوک اختیار لري من الله د عذاب د الله نه شیئا د چشی ان ارادا کچرتا اوغواړي الله پاک ایو لکا چې وفات کی المسيح ابن مریم مسیح زوی د مریم و امه او داغه مور ومن او اغسو کم وفات کی فی الارض چې بزمک کړي جميعا غوندو یعنی که الله پاک عیسی علیہ السلام وفات کی او داغه مور وفات کی او په دنیا چې څومره مخلوقات دي دا ټول وفات کی نو څوک دې اختیار منشته چې الله نه بچ کی نه چې مسیح علیہ السلام هغه د الله په اختیار کې دی نو څنګه الٰه ولله او خاص د الله د پاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکې دا وما او د هغه څه بینهما چې د دې دوانو په میس کې دي یخلق پیدا کوي الله پاک ما یشاء چې غواړي والله او الله پاک علی کل شیء قدیر پارشید باندې پورا قدرت والا دی پورا وس والا دی. وقالت اليهود او وای يهوديان والنصارى او نصارى نحن ابناء الله منغا نازولی د الله یو واحباؤه او دوستان د الله یو. قل تورته وایا صلی الله علیه وسلم فلما يعذبكم نو ولی عذاب درکې الله پاک تاسو ته بذنوبکم په سبب د ګناهونو تاسو بل انتم بلکی تاسو بشر بندیان یې انسانان یې ممن داغه چانا خلقات چې پیدا کړی دی الله پاک یغفروا بخنه کې الله پاک لمن یشاء چاته چوغواړي او يعذب او عذاب ورکې من یشاء چاته چوغواړي ولله خاص د الله د پاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض او د زمکې وما او د هغه څه بینهما چې د دې په میس کې دي و الیه المصیر او خاص د الله ته ورګرځیدل دي. یا اهل الكتاب ای کتاب والو قد جاءکم یقینا راغ تاسو ته رسولنا رسول زمونږه یبینو بیانې لكم تاسو ته مسائل علی فتره من الرسل په زمانہ د بندیدلو د رسولانو کې یبینو بیانې لكم تاسو ته احکامات د الله علا فترة من الرسل په زمانہ د بندیدلو د رسولانو کې ان تقولو دې د پاره چې اونوي تاسو ما جاءنا چې نو راغله مونږ ته من بشیرین سو زیر را کون کې ولا نذیر او نه ير را کون کې فقد جاءکم یقینا راغه تاسو ته بشیر زیر در کون کې او نذیر او ير در کون کې والله او الله پاک علی کل شیء قدیر پارشی باندې پورا قدرت والا دی پورا وس والا دی.